په ذهن کې دا خبره ده چې خزه زما فوج خو اسلامي فوج دی د انډیا په فوج کې چې مسلمانان دي هغه زما خلاف جنگي او هغه مړ شو نو دا مسلمان کم خواله د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان دي نو هغه به جنگ هغه کافر دی هغه کافر سره کومل شو هغه سره مړ شو نو هغه به کوم خوازي جهنم ته وځي که جنت ته وځي ګوره دا ډیره اسانه خبره غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام تر په غزوه بدر کې راغلی او شریک شوی هغه ایمان راوړل ښکارا کړي نو خو ایمان یې راوړل نه راته غزوه بدر ته نه راته میدان ته نه راته کافر ابو جهل وتوي چې ته خو د قوم سرداري چې ته نزي نو دا کشران خو بیا نزي نو تر چې را سره مشري نو چې مشر روان شي لاړ شي د دې ټول کشران به خوشاله شي نو ته مونږ سره لاړ شي نو هغه ځان سره را روان نو په میدان جهاد کې گرفتار قیدیانو کې راغی نو چې قیدیانو کې راغی نو پیغمبر علیه السلام وسره د مسلمانۍ عمل کړی دی او که د کافر چې کوم عمل کافر سره کو هغه وسره کوي وی تړل لاسونه قیدیانو له ټول قیدیانو له لاسونه او تړل پیغمبر علیه السلام فرمایي وی عباس دا لاس لکلک وتاړي دا څه خینه چې دا زما تر دی خیر دې دا تر دی نه هغه سره معامله د چا کړی دا د کافرو په شان معامله وسره کړی وی فرمایل وی زما د دې تر د لاس لکلک وتاړي ځکه چې دې کافرو سره په صف کې ولاړ او بیا چې کله قیدیان پرې خودل او فدیه فیصله پې وشوه نو بیا دا نه وي چې دا زما تر دی مشر دی دا زما د پلار په ځای دی دی خیر دی مفته کې پرېږدی نه بچو د سوال جواب ولیکه وی د ده فدیه راورسوئ هله به دې مونږ درکړي نو پیغمبر علیه السلام سره معامله د کافرو کړې ده نو د انډیا په فوج کې چې کوم مسلمان جنګیږي هغه سره به الله معامله د چا کوي د کافرو به سره کوي چې ما سره جنګیږي مسلمان ملک سره جنګیږي د کلمې خلاف د لا اله الا الله خلاف هغوی جنګیږي نو هغه کافر دی هغه مسلمان نه دی او که مسلمان دی نو زمو وسره معامله ده کفر کو باقی الله سره معامله ده الله بخیو که نه بخي او الته معامله ده خو په دې دنیا کې که زما مخې راغی نو زه که ما مړ نو ما مسلمان نه دی وجلی ما کافر به وجلی ان شاء الله په دې خبره و پوه شوي دا خاص یو زیاتی ذهني خبره و دا پکې رااله خو عزتمند دا کوم حالات چې روان دي الله به موږ له کامیابي راکوي مسلمان له به الله کامیابي ورکوي مسلمان چې ته ناکامه شوی نه دی دی کامیاب دی په دې جنګ کې به موږ کامیابیږو شکست چې دی دا د کافر مقدر دی دوی به شکست خوري دوی به مغلوب وي او غزوه هند باندې موږ خوشاله یو دا د سن 65 نه غزوه هند شروع دی او دا کافر دا بت پرست د دوی په کورونو کې چې کوم بوتان دي دا بوتان چې تر کومه پورې مات شوي ني او ختم شوي ني دا غزوه هند به شروع وي چې کله دغه بوتان ختم شو لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د بیت الله نه ختم شو نیست نابود شو ټول مات کړل نو دا بوتان چې مات شوي ني دا غزوه هند به شروع وي د قصې الله دې پکې موږ د عیسی توفیق راکړي چې موږ پکې خپل کلاوز سره فذهن بوج نه چې بس مړه بشو ایس پروا نشته کوم شو شهیدان مې که ژوندي پاتې شو غازیان خو دې جهاد کې زموږ مکمل حصہ ده الله دې موږ ټول له توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم صل علی محمد لا اوسم په دې بارډر باندې زمون په دې ملک کې بعضی کسان شهیدان شوي دي اخلاص سره وته دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درجات نصیب کړي کم د غزوه هند هغه فضیلتونه د شهادت چې د جنگ بدر او د جنگ احد شهدا ثوابونه دي الله دې ولدغه ثوابونه ورکړي د فلسطین مسلمانانو سره دې الله امداد وکړي زمون د ملک سره دې الله امداد وکړي زمون مشران دې الله نه کمل صالحه کړي الله دې د غدارین او ساتي الله دې زمون په قوم زمون په ملک باندې خپل رحم او کرم صلى الله تعالى